چې کله یو انسان دا وغواړي چې دنیا کې هدایت عام شي او دنیا کې انقلاب راشي، په خپل علم سره انسان بل انسان ته فایده ورسوي، تیارې ختم شي، جهالت او د علم رڼا عامه شوه، نو د نبی علیه الصلاة والسلام دا دواړه حدیثین به دا به ځان سره را اخلی، یو طرف ته علم او بل طرف ته اعلی اخلاق. دا دواړه د یو بل سره لازم او ملزوم سیزونه دي. که چېرته د یو انسان سره علمي خو د دې انسان اخلاق خراب دي، دنیا کې الله د ده نه خیر نه خوری، د ده د علم نه څوک فایده نشي حاصلولی. بل طرف ته که یو انسان سره اخلاق خو اعلی دي خو د ده سره علم نشته، بیا هم دا انسان معاشره کې خیر نشي خورولی. په دې وجه باندې دا لازمي سیز دی چې د یو انسان سره یو طرف ته علم او بل طرف ته کامل اخلاقی. رسول الله مبارک فرمیل د دوو خبرو دپاره زه دنیا ته الله را لیږلی ما. د رسول الله مبارک د راتلو مقصد نبی علیه الصلاة والسلام دا دوه خبرې چې دی نو دا ذکر کړي. نو انشاءالله اخلاق په هم اعلی ساتو. تاسو وګورئ د نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته د راتلو نه مخکې د جهالت تیارې وې او داسې تیارې چې د یو انسان نه پیدا شده ماشومه دا به یې ژوندی ښخه کړه، داسې تیارې چې هغه کس ته به خلکو غیرتي او اعلی به وي. معاشره کې به د هغه انسان دا عزت کېدی شو کم یو انسان چې به د خپلو شرابو څکلو دپاره کنډول دا د بل د سر نه جوړ کړی و. د هغه انسان عزت په معاشره کې ډېر زیات و. د کم یو انسان په بلۍ د پاسه چې به د خلکو کوپړې او سرونه پراته و. نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته راولېږه. رسول الله مبارک په یو لاس کې نور په بل لاس کې سپوږمۍ ونیوه. د نور نه مقصد زما د الله کلام دی. نبی علیه الصلاة والسلام یو لاس کې د الله کلام ونیو، دویم لاس کې نبی علیه الصلاة والسلام اعلی اخلاق ونیول. یو طرف ته کلام الله، بل طرف ته د نبی علیه الصلاة والسلام چې دی نو دا اخلاق دي. په دې وجه باندې موږ فخر کوو او خلکو له چې کوم دی کل عام دعوت ورکوو چې تاسو خپل بچي د علماء دیوبند سره کېنوئ، ځکه یو طرف ته د علوم ښیي، بل طرف ته چې کوم دی نو اخلاق هم ښیي. کمې ادارې او کم خلک چې صرف علوم ښیي، اخلاق د ماشوم نه سلب کوي، الله دنیا کې چرته د هغو نه خیر نه خوري. الحمدلله زمونږ ادارو کې اخلاق هم، زمونږ ادارو کې چې کوم دی نو علم هم. نبی علیه الصلاة والسلام یو طرف ته علم د کتاب الله، بل طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام سره بل لاس کې اخلاق دي. رسول الله مبارک دعوت هم چلی د کلام الله پرنا کې، رسول الله مبارک اخلاق هم چلی، خلق د اخلاقو نه متاثره کیږي، د قرآن او د هغه کلام او د هغه علم چې نو دا اتباع کوي. رسول الله مبارک اعلی اخلاق، بل طرف ته اعلی کتاب. دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح کړه، ځکه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وایي که یو انسان دا وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه را په تورې باندې فتح کړې ده، دا خبره غلط ده. رسول الله مبارک په اخلاق باندې مکه فتح کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله یو يهودي راغی او هغه يهودي د تورات د لوی عالمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نخې نشانه چې رب کائنات تورات کې کومې خولې وي هغه ټول تورات کې لیدلې وي. بل طرف ته یو نخه تورات دا ذکر کړی و چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق پالای. رسول الله مبارک ته تکلیف رسوا، جواب کې رسول الله مبارک په تکلیف چاته نه ورسي. هغه يهودي وي زه پرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې امتحان کوم. رسول الله مبارک سره مرګتیا جوړ کړه، تعلق او دوستی ور سره جوړ کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیع السلام وکړه. بیع السلام دا طلبا پیژنې دی وای کتابونو کې د وزن پیسې ورکړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا قیمت وسواله او کله چې ستا کجوري را ورسېږي بیا به مال دومره کجوري راکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره تاریخ توی کړو، ځکه بیع السلام په شرایطو کې داري چې د دې تاریخ به دا بالکل معلومي چې پلاني تاریخ باندې به مال دا مبیع راکې پیسې د وسنه والا. هغه يهودي نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتحان د اخلاق والی، د صبر او بردباری امتحان علی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار کې روان دی،
عمر فاروق ور سره دی هغه يهودي د تاریخ نه یو څو ورځې مخکې لاړ نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم باندې صادر دی راخ کوته او رسول الله مبارک ته هغه الفاظ وی چې نن زوم پر سټیج باندې تاسو ته نشم ویلې عمر فاروق اے دا الله دشمنا کده رب یره نه ماستان سر جدا کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق وګرا یو نظر عمر فاروق تا یو نظر هغه يهودي تا نبی علیه الصلاۃ والسلام فاروقا تعالی راس تیز جب استعمال ول نو پکار تا بدت نصیحت کړو چې کم تاریخ یو انسان مقرر کی د هغه تاریخ نه مخ کې د چا گریوان ته بلاس نه ورچه او ما ته به هم نصیحت کړو چې ردا سے خلق سره معاملات مکوا تا د عدو الله وي دا الله دشمن دی ورته وي لاشا د چې زما سره کمی کجوري کی یا غومر کا او پر لفظ باندې چې تر الله دشمنه شل ساعه کجوري زما کجورو نه سیوای چیرنو دا ورکا هغه يهودي یا رسول الله ما ته کلمو استاد اخلاقونه متاثر شوم ما په تورات کې ستا نخ ټولې لیدلې وي دا نخ ما معلومول غختل نن پته ولګیره چې هغه نخ هم پتا کې موجوده را هغه يهودي کلمه وي نو طلبو یو طرف ته علم ان شاء الله بل طرف ته چې کم دینو اخلاق زمونږ نه به ان شاء الله الله دنیا کې خیرونه خوري که اخلاق نو صرف علم دنیا کې بیا هم رڼا نه خوريږي که صرف اخلاق علم نو بیا هم دنیا کې چې کم دینو رڼا دا نه خوريږي الحمدلله زمونږ د مدرسې زمونږ د جامعات دا طلبا تیاری یو طرف ته علم ورکي بل طرف ته چې کم دینو اخلاق ورکي او بیا دنیا چې کم دینو دا ولدا الله د علماء دیوبند دنیا کې څومره خیرونه چیرې نو دا خوار کړل څومره خیرونه ته الله دنیا کې خوار کړل یو طرف ته اخلاق بل طرف ته علم او دا دینی مدرسې چې کلا خبا اخلاق عالم با عمل عالم چیرې نو دا تیار کی کنن صداوې ما چې دا دینی مدرسې د انسانیت د بقا دا لوی اسباب دي پرې کې وسه چرته کاذب نشم ځکه الله چې انسانیت له وجود ورکړي الله انسانان پیدا کړي الله د کوم مقصد د لپاره پیدا کړو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړو او د عبادت لپاره علما ناشتي د عبادت لپاره ټولونه اول د علم ضرورتي علم د علما سره علما پر دینی مدرسو کې دنلې پته ولګیرا دا نظام چې برقرار دی دا دنیا چې برقرار ده دا انسانیت چې برقرار دی دا د دینی مدرسو کمال دی نن موږ دنیا کې وکتل تبازار تورشا تر آدم علیه السلام اغلون وینا او پردې د خپو د لاندې کړي لري نن تبازار تورشا د الله عذاب طرف ته کل عام دعوتونه خلق ورکي نن څوک د الله د عذاب نه یریږي نه چرته چې تورځي د انسان د خپو نظمکه وتخته رب هر یو انسان ستا عذاب له دعوت ورکي رب ته بیا ولې عذاب نه راولي رب را دنیا نظام بیا ولې برقرار دی رب نور سپوږمۍ نظام ولې برقرار دی د ځمکې نظام بیا ولې برقرار دی خو کله چې موږ داسې جامعاتو ته ورشو موږ داسې نوراني چهرې وینو سبق قرآن او په حدیث الله منورې کړي سچرې د قرآن په حفظونو الله منورې کړي سپه ناظرو باندې الله منورې کړي د رب کائنات د طرفه بزبان حال موږ ته جواب میلاو شي چې ای انسانا ته خو صرف بازار ته ورغلی وې ته خو صرف میلې ته ورغلی وې ته خو صرف په لاره کې ګرځېدلی وې ولې تا ته جامعات په نظر باندې ناراضي تا ته مدرسې په نظر باندې ناراضي چې داسې فتنو په دور کې بیا هم د علما او دیو ځان وقف کړي لري هغه علما ځان د الله دین ته وقف کړي په دغه خلکو خبرې هم وړي د خلکو هغه خبرې او هغه پیغورونه هم وړي دا زمونږ معصومان طالبان دا نوراني چهره د خلکو خبرې وړي ټول دنیا پر یو پسې لګېدلې را سو کم القاب ورکوي سو کم القاب ورکوي دې طالب علم د هغې پروا نه رساتلې بیا هم د الله کلام ته ځان وقف کړی دی دی کله شپې وده کېږي دغه طالب ماشوم بچی دی سترګې پټې کېږي دی
جوټي وهي در سرخ کده قرآن لرازي در چې سترګې پټېږي هم د قرآن په مخ باندې نظري در سترګې چې سحر غړېږي هم پر قرآن باندې نظري اے انسانا تا خو بهر بازار لیدلو ولې دا معصومان طالبان دي نه ولیدلي د دنیا نظام که برقرار دی دا د طلباو د وجه برقرار دی نو دا دینی مدرسې نن الحمدلله دا دینی مدرسې د انسانیت د بقا لپاره الله لوی اسباب چې کوم دی نو دا ګرځولي دي او الحمدلله د دې دینی مدرسو زموږ او ستاسو په سرونو باندې لوی احسان دی نن کله دینی مدرسې نه وي دا علماو طلبا نه وي نن زما او ستا په سر باندې به دا پټکي نه زما او ستا په مخ باندې به دا ګیرې نه وي نن زموږ په جوماتونو کې 15 ټیم اذان دا به نه نن که موږ قرآن زده کوو دا به چرته هم نه تاسو د تاریخ په اوراقو باندې لږ نظر وګرځوئ چې هغه علما چې هغو علم هم زده کړی هغو اخلاق هم زده کړي په هر دور کې فتنې راپورته شوي دا قرآن زموږ د لاس اخیستی دا حدیث مبارکۍ زموږ د لاس اخیستی دي خو دا حق پرست علما دا د مدرسې پرې پوزي باندې دا زندگی په سر کړي دا وچ ټوکړې چې خوړلي دیو د هغه فتنو نه دا دین بالکل صفا راغستی دی او آینده نسل طرف ته منتقل کړی دی تاسو ګورئ متحده هندوستان کې چې کوم دی یو پیره اکبري فتنه راله هغه اکبري فتنې ځان له چې دین اکبري جدا دین جوړ کو هغې کې باچا ته سجده لګول دا چې نو حلال هغې کې شراب څښل حلال هغې کې خنزیر خوړل حلال چا هم د هغې فتنې اکبري دفاع نشوه کولی الحمدلله په هغه دور کې د مدرسې نه یو فارغ عالم مجدد البسانی رحمت الله علیه ورغې د هغې فتنې اکبري د هغې پردې وشلولې هغه دین دی خوا طرف ته را منتقل کو همدغه متحد هندوستان دی یو دور کې فتنه د انګریز په شکل کې راله انګریز چې کوم دی په دین باندې الغار وکړه الحمدلله زما کابر مخکې شول سرونه یې تلې کې ونیول خپل سرونه او لاشونه یې ونو طرف ته را ویزان کړل هغه دین یې زموږ طرف ته را منتقل کړه نن الحمدلله هغه دین صحیح مدرسو کې وسوم چې نو دا محفوظ دی لہذا خبره ما دې پورې کوله دا دینی مدرسې دا علما دا زموږ خیرخواهان دي دا زموږ د سر تاجونه دي دغه شانتې دا علما دا زموږ او ستاسو لوی محسنین دي دا یو زموږ او ستاسو په سرونو باندې په ذاتونو باندې ډېر زیات لوی احسان دی لہذا په دغه چند خبرو باندې زه اکتفا کول غواړم الله دې دا دینی مدرسې همیشه لپاره قایم او دایم ساتي دا علما او طلبا دې همیشه لپاره الله دلته قایم او دایم ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين